إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم کتاسو تیادی نو تمام ثنا صفتنا اللہ لردی ہسے اللہ چه تربیت کون کے د ټول عالم دے بیا ہسے اللہ چه رحمان دے بیا ہسے اللہ چه رحیم دے بل صفت د پروردگار عالم دا دے مالک یوم الدین اللہ ذات تے چې د قیامت د ورځې مالک چې دی هغه به دی مالک یوم الدین اے مالک یوم الجزاء اللہ به مالک وی د هغه ورځې چې په کومه ورځ باندې به دنیا ته سزا او جزا تقسیمی تیر شوه شی چې د هغه زیات یقیني وي په نسبت سره راتلون کی شي قرآن کریم د ماضی صيغه ځکه وویله چې دا قیامت داسې وګڼئ لکه چې تیر شوی نو تیر شوی شی زیات یقینی ہی نسبتاً راتلون کی شي نو اللہ فرمائی چې داسې وګڼئ لکه چې تیر شوی اوس دا به کله وي او څنګه ورځ به الله دې امان راکړي کله به وي نو قرآن کریم کے راضی چې پنځه خبرې دي چې داغه علم سوا د الله نه بل چاته نشته پنځه سيزونه داسې دي چې داغه علم سوا د الله نه بل چاته نشته ان الله عنده علم الساعه قیامت بکلی اللہ فرمائی چې د دې علم سوا د الله نه بل چاته نشته چې په کوم ورځ به په کوم تاریخ به علماء وايي چې د قیامت د برپا کېدو ورځ چې ده نو هغه به د جمعې ورځ وي قیامت به د جمعې په ورځ برپا کېږي علماء لیکي چې د جمعې ورځې ته جمعه ولې وایي دا تاسو چې د جمعې مونځ ته راغلي یې دې ورځې ته جمعه ولې وایي جمعه اصل کې جمع کېدو ته وایي نو د جمعې ورځې ته هم جمعه ځکه وایي چې دا ټوله دنیا به په دغه ورځ باندې را جمع شي او خدای ته به پیښ نو جمعې ته جمعه ویل یوه وجه دام ده چې قیامت به د جمعې په ورځ برپا کیږي
اوس تاریخ بچي نو معین تاریخ دا سوا د الله نه بلی چاته پته. ان الله عنده علم الساعه وينزل الغيث، بل دا علم سوا د الله نه بلی چاته نشتا چې باران بکله کی. نو وينزل الغيث دا علم سوا د الله نه بل چاته نشتا چې باران بکله کی. ويعلم ما في الارحام، بل دا علم سوا د الله نه بل چاته نشتا چې د مور په خېټه کې معلوم کی چې دا الک دی او کجینه ده. دا پته ولګي چې دا الک دی او کجینه ده. وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، سلورم خبر علم سوا د الله نه بل چاته نشتا چې ایس نفس په دې قادر نه دی چې زب سبا څه کار کوم. الله وی اچاته دا علم نشتا چې زب سبا څه کار کوم. اراده یو څه کړی او ورپیخ بل څه شي. اراده دې کړی چې دفتر ته ځم، په لاره کې دې لارای ووي. اراده دې کړی چې زه ټیکادارای پسې ځم، په لاره کې درته دشمن ناستي ولیدي. په اراده وځي چې زه دکان ته ځم، خیال هم راغی چې دکان ته ځم، نیمه لارې کې جواب درشي چې راشه په پلار دې هارډ اٹیک وشو، دکان ته هم نه رسي. روانې چې زه سودا راوړم، आवाज در پسې وشي چاله په ماشوم هیزاو لګېده، دستونه الټای په ولګي. ایس نفس وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، اس نفس په دې قادر نه دی چې زب سبا څه کار کوم. اراده د خیر کړی ورپیخ شر شي، اراده یو څه کړی ورپیخ بل شي. دا څلورم خبره. وما تدري نفس بأي ارض تموت، پنځمه دا الله فرمایي چې ایس نفس په دې قادر نه دی چې زما مرګ به په کوم ازمکه باندې وي، زب کم ځای کې مړ کېږم. غریبان خلات سکه، بادشاہانم په دې قادر نه دي چې مونږ به کم ځای کې مړ کېږو. علماء وايي چې دا د دنیا بادشاہان چې دی په دغه ورځ باندې با ټول سرنګون ولاړی. आवाज بوشي لمن الملك اليوم، د نن ورځې بادشاہ څوک دی؟ یو بادشاہ به هم دا جرأت نشي کولای چې سر اوچت کی او دا وایي چې زه هم څه یم. بیا به ملایکې आवाज وکړي چې لمن الملك اليوم، د نن ورځې بادشاہ څوک دی؟ نو आवाज به وشي چې لله الواحد القهار، د نن ورځې بادشاہ الله دے چې هغه یو دی او داسې په قهر دی. نن حدیث کې راځي چې د قیامت په ورځ به الله پاک داسې په قهر وي چې نه به چرته وړاندې داسې په قهر شوی وي او نه به بیا داسې په قهر شي. نو دا ټول بادشاہان د زمانه با ډېر لوی په هیبت کې ولاړی. عزیزانو د قیامت د ورځې
تعریف چې کوم قرآن او حدیث کړی دی دا ورځ به یوه ورځ وي او دا یوه ورځ چې ده دا به 50,000 کاله وي. علما وایي چې 50,000 کاله به په دې رنگ نه 50,000 کاله به داسې وي چې د هغه قیامت یو کال به د دې دنیا د 50,000 کال عمر وي. دا حساب لګوي. د هغه قیامت یو کال به د دې دنیا د 50,000 کال عمر وي. داغه یو میاشت به د دې دنیا د 50,000 میاشت عمر وي. داغه یو ورځ به د دې دنیا د 50,000 ورځو عمر وي. او یو غنټه به د دې دنیا د 50,000 غنټو عمر وي. لګولې شي حساب 100 کروڑ جوړي. دا شي حساب وکړي چې داغه یو کال د دې دنیا د 50,000 کال عمر. یو ورځ د قیامت به 15 ارب او 15 کروڑ کال وي. یو ورځ څومره 15 ارب او 50 کروڑ کال به یو ورځ. او په دغه ورځ به دا څومره عالم چې دی د ناستې ځای به نه وي. دا 15 ارب او 50 کروڑ کال به ولاړ وي. نو داسې به تنګ شي دا خلک چې خدای ته به فریاد وکړي چې یا الله جنت هم نه دی پکار دوزخ ته مولېږه خو چې د حساب زر خلاص شي. دا به یوه ورځ د دې انور دا ټول شعاع چې دی هغه به دې ځمکې ته وي. دا ځمکه به د تانبې غوړېدلې وي. او تاو به داسې وي چې په ځمکه خپه کېږدي نو مسحر کې به د مازغه خوټ کېږي لکه د کټوای په شان. د هر سړي سر چې دی هغه به کټوای وي خوټ کېږي. دا سترګې به د ډېر هیبت نه تندي ته وتښتي. قرآن کې راځي یوم یجعل الولدان شیبا السماء منفطر به. الله فرمایي چې دا د قیامت ورځ به دومره هیبتي ورځ وي دومره د خوف او د یری ورځ به یوم یجعل الولدان شیبا چې الکان به پکې د ډېر هیبت نه سپینګیری شي. دومره لوی روب به د دې ورځې چې الکان به سپینګیری شي. السماء منفطر به او د اسمان به ټوکړي ټوکړي شي او په دې ځمکه به راوغورځي. قرآن کې راځي القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة
یوم یکون الناس کالفراش المبثوث. قارعات څه ته وایي؟ الله فرمایي قارعه هغه ورځ ده یوم یکون الناس کالفراش المبثوث چې دا بنی آدم با پاس په دې فضا کې د ملخانو په شان والو. پتنګ غړي بیرون کچېری ګټ اشرف روډ سریف فتح خان ناصر خان کیسر هاوس پیښور ښار په دغه ورځ باندې به ډېر کارونه کیږي خو یو کار به پکې دام وي. چې دا ورځ برپا کیږي نو دینه یو څو ورځې مخکې به عیسی علیه السلام د اسمان نه راکوزیږي. او داغنه لږ غوندې مخکې به دجال پیدا کیږي. اوس دجال څوک دی؟ عزیزانو دجال یو داسې شی دی چې هغه فی الحال په زنځیرونو تړلی دی. او هغه اوسیږي په دې سمندر کې. حدیث کې راځي چې د هغه یوه سترګه ړنده ده او داسې ړنده ده لکه د پړسېدلي انګور په شان بهر راوتې ده. مشکات شریف کې راځي چې تمیم داری او صحابی هغه په دې دریاب کې سفر کولو کشته اوبو واغستا او هغه جزیرو ته یوړو چې کوم جزیرو کې دجال تړلې پروت. دجال سره خبره اترې چې وشوي او د بیا راغې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته دا قصه بیانول چې زما ملاقات د دغه یو سړي سره وشو او ما ته وی چې ان قریب چې زه به دروزم او مشرق او مغرب کې بدا سے ځای پاتې نشي چې زه به پایمال نه کم. دغه ته گویا کې دجال وایي. نو دې چې راوځي څه وخت کې نو په خر بسوري. علماء وایي چې د دې دجال با چې په خر سوري یو طرف ته به جنتی او بل طرف ته به دوزخ. دا دنیا به ورپسې وي. خلقو ته به وایي چې که زه ومنلم نو دې جنت ته به لاړ شئ او که هم نه منلم نو دې دوزخ ته به لاړ شئ. نو خلق به ورته وایي چې بالکل مونږ منلی او هغه خرې چې خاشنه کوي دا خلق به راخلي او خوري به چې د قیامت په ورځې کې به ډېر عجایبات دي.
یو عجیبه به پکې د دجال پیدا کېدلی دا چې روزي نو 40 ورځې به د مشرق نه مغرب او جنوب نه شماله پورې منډې ووي دا دنیا به داسې اواره کی لکه دا تله چې دنیا اواره شي نو بیا به دې ځمکې د پاسه بل ځمکه وغوړېږي چا به د تانبې ځمکه او د ده د قتل د پاره به عیسی علیه السلام را کوشي عیسی علیه السلام ژوندی دی او په اسمانونو کې اوسېږي نو عیسی علیه السلام به را کوشي د دجال د مرګ د پاره په دغه وخت کې به امام مهدی هم پیدا شي امام مهدی دا به پیدا کیږي په مدینه منوره علما وایي چې د منځ وخت څه وخت کې راشي نو امام مهدی سے با عیسی علیہ السلام ته وایي چې ته مخکې امامت وکړه نو عیسی علیہ السلام به د مخکې امامت نه انکار وکړي او امام مهدی ته به وایي چې زه د هغه شریعت پیغمبر یم چې هغه اوس منسوخ شوی دی او ته د هغه شریعت امام چې کوم فی الحال رایج دی چې هغه شریعت محمدی دی صلی الله علیه وسلم عزیزانو دا ټوله مسله چې څه وخت کې طے شي نو دغه وخت کې به حساب کتاب کیږي په شام کې دا الله تعالی د حساب پای تخت چې کوم دی هغه به په شام کې لګېدلی وي او دا ټوله دنیا د هر ګوټ نه به شام ته را روانه په دغه وخت کې به هر شی خپل دفاین بهر کوي که تاسو وګورئ قرآن کې راځي اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها واخرجت الارض اثقالها دا ځمکه چې دا بخپل دفاین ټول بهر راوغورځي او ځان به صفا کی ځمکه کې چې څه دفاین دي دا څومره بنی آدم چې پکې ښخ شوي دي یا نور هر اشیا چې پکې دا به ټول بار راوغورځي روایاتو کې راځي چې څه وخت کې د دې ځمکې نه خلق بار راوځي نو دا به په مختلف شکلونو کې وي یو ډله به د قبرونو نه داسې راوځي چې لاسونه او خپې به نه وي او صرف دا تنه به وي او د غونډارې غوندې برغړي او شام ته به رواني ملائکې به آواز وکړي چې یا رب دا څوک خلق دی وای بدا هغه خلق دی چې په دې لاس یې چېرې سم کار نه و کړی او په دې خپو چېرته سم ځای ته نه وتلی نو دا قسمه خلق چې دي دا به د قبرونو نه په دې حالت کې راپاسي بله ډله به راپاسي چې د هغې په دې خېټه کې به اور بلیږي او لمبې به د خولې نه بار راوځي یا الله دا څوک دي
و به دا هغه خلق دی چې په دې خلای چرته حلال نه خوړلی او دې خېټې ته حلال نه وتلی د شپه او ورځ خوراک په دې خلا او په دې خېټه کې حرام. نو دا ډله به د قبر نه چې راپاسي نو خېټه کې به اور بلیږي او لمبې به د خولې نه بار وځي. بله ډله به راپاسي چې هغه به د خنزیر په شکل کې وي. خنزیران به خخکړي به بنی آدم وي او راپا بسی د خنزیر په شکل کې. یا الله دا څوک دی؟ و بدا هغه خلق دی چې د دنیا د کار د پاره به منځ نه کولو، د دنیا په کار کې به شپه ورځ نه نوته او د منځ ټیم به چې راغی نو منځ به نه کولو. نو چې کم خلق د دنیا په روزګار کې منځ قضا کوي دا خلق به په قیامت کې د خنزیر په شکل کې د قبر نه راپاسي. په دې خوله د چرته د سړیتوب خبره نه وه کړې، بله به کوې په دې خوله کې نستو، دوه به پې جنګول، دوه به په جنګ کړه، دوه به تماشا کوله. نو دې خولې ټوله زندګۍ کې د شیطان ډیوټي کړې ده. نو دا دې داسې په پلیت شکل کې ځکه د قبر نه راپاسي. بیا نظر اوس غلوئ تاسو چې زمونږ خوله ټوله ورځ څه کارونه کوي. دوه جنګول خو زمونږ د ګس لاس کار دی. دا زمونږ ډیوټي ده. نو دا قسمه خلق بم په قیامت کې د قبر نه راپاسي. عزیزانو یو بله ډله به راپاسي چې د هغې ډلې مخې ته به بورډ لګېدلی، بورډ به لګېدلی او په بورډ د پاسه به لیکلي وي چې دا د زناکارو ډله ده. نو کتبه به مخې ته یې لکه دا جلوس کې چې وګورئ تاسو دا کتبې رئیس کی چې په دغه ورځ باندې به دا الله تعالی حساب چې کوم شروع کیږي نو پای تخت چې کوم دی هغه به شام وي. روایاتو کې راځي چې څو وخت کې د دې ځمکې نه خلق بار راوځي نو دا به په مختلف شکلونو کې وي. یو ډله به د قبرونو نه داسې راوځي چې لاسونه او خپې به نه وي او صرف دا تنه به وي او د غونډارې غوندې برغړي او شام ته به رواني. ملایکې به آواز وکړي چې یا رب دا څوک خلق دی؟ وای بدا هغه خلق دی چې په دې لاس یې چېرې سم کار نه و کړی او په دې خپو چېرته سم ځای ته نه وتلی. نو دا قسمه خلق چې دي دا به د قبرونو نه په دې حالت کې راپاسي. بله ډله به راپاسي چې د هغې په دې خېټه کې به اور بلیږي او لمبې به د خولې حساب شروع کول پکار دي. که زمونږ فیصله د جهنم ویم چې جهنم ته لاړ شو خو چې اوس حساب شروع شي او د دې میدان نه لرې شو. علما لیکي چې په دغه ورځ باندې به د الله د قهر او د غضب انتها وي. الله به په دغه ورځ باندې داسې په قهر وي
چې نه به چرته وړاندې داسې په قهر شوی او نه به بیا په قهر شي. الله دې امان را. دا ټوله دنیا به راټوله شي او آدم علیه السلام ته به ورشي. ورته به وایي چې ته د ځمکې د پاسه اول پیغمبر وې، راشه زمونږ شپارس وکړه. او الله ته ووایه چې حساب شروع شي. آدم علیہ السلام به ورته وفرمایي چې ما په جنت کې د الله د یو حکم عدولی کړی وه. الله راته ویلي چې فلا تقربا هذه الشجرة، دی بوټي ته به نه نږدې کېږي. او زه نږدې شو. نو هغه سترګې زه اوس نه لرم چې زه الله ته ورشم او ستاسو د پاره شپارس ورته وکړم. دې ته ښه سوچ کوئ چې اول الناس آدم علیہ الصلوۃ والسلام غوندې پیغمبر د 1,40,000 پیغمبرانو پلار په جنت کې اوسېدونکي، په جنت کې ورته ښځه پیدا کوونکي، هغه به هم د یو ټکي د وجې د الله مخې ته د راتلو نه انکار وکړي. بیا به دا قوم نوح علیہ السلام ته راشي چې ته راشه زمونږ شپارس خدای ته وکړه. نوح علیہ السلام به ورته ووایي چې زم نشم تلی، ما تم خدای یو اختیار را کړی او هغه اختیار مې په دنیا کې استعمال کړ. قوم ته مې خیرې وکړې چې قال نوح رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، خدای د ځمکې د پاسه لوټه لاندې باندې پرېمه دی. طوفان پې راغی او ټول قوم مې تباه شو. نظام شرمنده یم، خدای ته نشم مخامخ کېدی. نوح علیہ السلام غوندې پیغمبر چې دی هغه به م انکار وکړي. دا قوم به بیا ابراهیم علیہ السلام ته راشي، هغه به م انکار وکړي. موسی علیہ السلام د ټولو پیغمبرانو باندې به دا قوم وګرځي او ټول پیغمبران چې دي هغه به انکار وکړي د الله د مخې د تلو. آخری کې به دا قوم راشي جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم. یو حدیث دی حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرمایلی دي چې هر یو پیغمبر ته الله پاک څخه خصوصي اختیارات ورکړیو چې دا دعا چې تا دعا یا خیرات چې ته کله وکړې فوراً به قبلیږي. پیغمبر علیہ السلام فرمایل چې ټولو پیغمبرانو خپل اختیارات په دنیا کې ختم کړل. مال چې الله کوم اختیار را کړی دی هغه مې پټ ساتلی دی او د قیامت په ورځ به راوباسم او خدای ته به یې پیښ چې یا الله خصوصي اختیار چې تا ما ته را کړی ما په دنیا کې نه دی استعمال کړی، اوس یې درته وایم. الله به وایي وایه څه وایې؟ وایي به دا وایم چې زما امت ته د جهنم نه نجات ورکړه. نو حضور علیہ السلام به ورته چې دا وفرمایي نو الله به ورته وایي چې ته پې ګوته کړه او زه به جنت ته لېږم. تاسو خیال راغی؟ نو عزیزانو عرض مې دا و چې په دغه وخت کې به بیا قوم ټول د مایوستیا نه بعد
आखिरुल अमर जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तराजी न चे हिसाब शुरू शी न په دغه وخت کې با وزن د اعمالو کی اعمال بتلل کیږي دا نیکی به څه شي او دا بدی به څه شي او دغه میزان چې کوم دی موازین د دې جمع راځي او مفرد میزان دی حدیث کے راضی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی چې د قیامت په ورځ به میزان لګېدلی دا الله مخې ته او دار سړی نیکی او بدی به پکې تللی کی پتہ لري بیرون مثلا حدیث کے راضی چی او سڑے جنازے سره لاړ شي او دې داغه مړی جنازه وکي نو دغه سړی ته یو قیرات ثواب ملاو شي او کتر خخیدو پوری ایثار شو نو دې سړی ته 2 قیرات ثواب ملاو شي صحابه تپوسو کو چې یا رسول الله د قیرات اندازه څومره ده قیرات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائل چې د قیرات اندازہ مثل جبل الاحد په مثل د احد د غر د احد د غر عمره اجر بعد یو مسلمان جنازہ کون کی ته ملاوي دینه دا معلومیږي چې د یوې جنازې اجر چې ده آبد احد غر عمره وزن روچت کړی شي او ستا پتله د نیکۍ کې بکې او کبیا تر خخېدو پورې ایثار وي نو د غر په 2 مثله به روچت کړی شي او ستا پتله د نیکۍ قیرات چونکہ انداز مجهول ہو نو پیغمبر تفسیر بیان کړو چې د قیرات انداز چې ده هغه به د احد د غر عمره لکه قرآن کې راځي چې لا تظلمون فتیلا لا تظلمون فتیلا پتاسو باندې بد فتیل عمر ظلم منکړش د قیامت په ورځ به پتاسو د فتیل عمر ظلم منکړشي فتیل علماء مفسرین وایي چې فتیل ستوي قرآن کې راغلی دی فتیل نو فتیل ستوي فتیل کتاسو نن دا ټرای وکړه د کجورې دا غټ کې دی کجورې خو هم چرته خوړې دي که نه د کجورې دا غټ کې د دې په دې منځ کې څه شی دی څه شی دی ټول وایي خدای بندگانو څه چل دی در باندې د کجورې په دې منځ کې
کرخه ده. په دې کرخه کې ستم داسې ومنډي او داسې کوي، نو په هغې کې به یو نری غوندې تار راوځي. نو قرآن کې چې راغلي دي چې لا تظلمون فتیلا، په تاسو به د فتیل عمره ظلم ومنع کړی شي. نو فتیل د قجورې په دا منځ کې چې کوم شق دی په دې کې هغه نری تار ته فتیل وایي. نو دې طول کې به هر عمل چې دی هغه مجسم کړی شي. هر عمل له به جسم ورکړی شي او هغه جسم چې دی هغه به بیا په تله کې واچولی شي. لکه تیره جمعه ما تاسو ته ویلي چې سړی د جنازې لمونځ وکړي نو د یو لمونځ د جنازې اجر چې دی هغه به د احد د غر عمره وي. یعنی په یو جنازه یو منټ نه لګي، یو منټ. نو د یو منټ عمل په بدل کې به د قیامت په ورځ ستا په عملنامه کې د احد غر اچولېږي. چې مونږ هغه قوم نه یو چې زمونږ په تله د نیکۍ کې به هم د احد د غر عمره نیکۍ اچولی شي، یا زمونږ لاسم چرته د خدای غریب سره نیکی کولی شي. مونږ هغه نه یو او نه به زمونږ تله د نیکۍ درنه وي. شاید چې مونږ هغه خلقو کې یو چې پیش کېدو سره به راته وویلی شي چې دا د فایل دی، اقرا کتابک کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا، دا خپل کتاب دی ولولا، ستا کتاب کې هیڅ نشته. امتحانګاه کې ناست وې پرچه کې د څه لیکلي نه دي نو نمبر د څه خیالي که پرچه کې څه لیکلي وي نو ممتحن تاله نمبر یې درکړي که بچی تاسو لیکلي نه دي نو نمبر یې د څه غواړي. دا ستا د ژوند فایل دی. دی به آواز وکړي چې کاش لم اوته کتابیا، کاش کی چې دا عملنامه خو ما ته راکړلی شوی نه دی. خدایه دا څه دي پکې، زه خو تباه شم، زه خو غرق شم. تخته به کوم خوا بیا ته به دا ووایې یقول الانسان یومئذ این المفر. خدای چرته د تختې ځای شته چې وتختم، کوم خوا لاړ شم؟ آواز به وشي کلا لا وزر الى ربک یومئذ المستقر. تختېدی چرته شي؟ نن یو ځای د تختېدی چې د خدای مخه ده، د هغې نه سوا بل طرف ته تلی چرته شي؟ نو عرض مې دا کولو چې د دې دومره معمولي نیکۍ په بدل کې دا دومره زیات مقدار لا اجر به مونږ ته ولې ملاوي؟ نیکی دا یوه دانه ملاویږي به 200، نیکی دا یوه ملاویږي به 10، نیکی دا یو منټ او ملاویږي به د احد غر عمره. دا ولې؟ 13 جمعې نه پس ته یو سړي ما ته وویل چې جی ما خو ډېرې زیاتې جنازې کړي دي او تا په تقریر کې وایي چې
یو جنازه مقدار بد احد د غر عمره نو خدای خبر چې زرګونه د احد د غر عمره به زما په تله د نیکۍ کې واچولی شي نو بس ما د پاره دا کافي دی. ما ورته وی چې بدای دي څومره کړي دي. وی چې بدای خو مې کړي دي پردي مالونه دي څومره خوړلي. وی دام را نشوي دي. مالته د جنازې د احد غر پسې ګرځي یوه پیسه دی چې پردی خوړلی یوه پیسه نو د قیامت په ورځ به څه عجیبه تماشی تا ته به وویلی شي چې ستا حساب کې د یو پیسې فرق دی ورشه پیسه راوړه چې جنت ته لاړ شي نو ته به منډه کې چې پیسې خو ما سره ډېرې وې پیسې به چرته نو هغه یو پیسه به درته د جهنم په بیخ کې ښکاره شي نو ته به ورپسې ورټوپ کې پیسه چې سر له راوړې بیا به دې د لاسه وغورځېږي بیا به ورټوپ کې او یا زره کاله به در باندې په دې رنګ کې په یو پیسه تېري کوهی تور غر د جنازې په بدل کې دې غم خو اغسته خو دغه بل طرف هم ګوره که عزیزانو دا ټول به داسې نه وي لکه دنیا کې په یو تله کې کاڼي پراته وي او بل طرف ته تله کې هغه شی پروت وي دا ټول به داسې وي چې یو تله کې به بدي پرته وي او بله تله کې به نیکي پرته وي نو الله پې پوهېږي چې د بدۍ تله باید رانیږي او که د نیکۍ تله باید رانیږي دا علم سوا د الله نه د بلیت انسان په وس او قدرت کې نه دی چې د قیامت په ورځ زمونږ وزن د اعمالو بچی کیږي چې زمونږ تله د نیکۍ بدرنیږي او که تله د بدۍ بدرنیږي په دې کې به خصوصي مهربانۍ یو بلی کی دا یو ټکی نن جمعه کې کدا نورې خبرې درته نه یادېږي نو کم از کم یو مطلبي ټکی خو پکې یاد ساتل پکار هر سړی چې څومره نیکۍ کوي نو په دې ټولو نیکو کې مقبوله نیکی الله ته قبوله نیکی دا پټه ده ایس پتہ نه لګي چې مقبول عبادت او مقبوله نیکی په ټولو نیکو کې کمه یوه ده مونږ خدا وایو چې مونږ منځ کو جوړ دا مقبول دی حج مو کو دا مقبول دی روزه مو نیوه دا مقبول دی وغیرہ اس پتہ نه ده کېدای شي چې دا منځونه زمونږ په قیامت کې ټول مسترد شي دا زکاتونه زمونږ په قیامت کې ټول مسترد شي حج زمونږ په قیامت کې دا مسترد شي
یا الله دا ولې ما تا ته نو ویلي چې زه ستا پړه پوهېږم. علیم بذات الصدور زیم ستا پړه کې چې څه خیال تیر شي د هغې علم ما ته دی. نو تا خو حج ما دپاره نه و کړی، حج د دنیا دپاره کړی او دنیا درته ملاو شوه، لہذا حج د مسترد شي. منځونه دې ټول مسترد ځکه دي چې منځ بدیم کولو او ما تا ته ویلیو چې د منځ اثر دا دی چې پتا کې عجز او انکساری پیدا شي. او تا دا منځ به اله منځي چې تا د ګناه نه بچ کړي. ولې تا سره په ګاونډ کې د یو سړي بچی نه هارو او تا داغي تپوس نه دی کړی. گاون کې در سره یتیمانو تا داغي تپوس نه دی کړی. نو تا دا جنت صرف په دې منځونو کې کتلې چېرې دې په خپل ګاونډ او علاقه کې دا تپوس هم کړی چې دلته څوک خوار غریب شته؟ لہذا ما ستا ټول منځونه چې دي دا مسترد کړل. اسې هم خفه نه شئ په دې بلا غاویره نه شئ کړ. او کوم انسان کې چې د بل غم نه و د بل غم نو هغه انسان منځ نه دی، حج نه دی، زکات نه دی، انسانیت هغه انسان هم نه دی چا کې چې د بل غم نو. که د قیامت په ورځ الله پاک عدل وکړو، انصاف یې وکړو، نو یو سړی بم جنت ته لاړ نشي. تمامه دنیا چې دا به جهنم ته لاړ شي. ځکه چې د عدل او د انصاف تقاضا دا ده چې تا څه کړي وي نو تا ته د اجر ملاو شي. انصاف څه ته وایي؟ ما تا سره مزدوري کړې ده او تا د مزدورۍ عوض ما ته راکو، دې ته انصاف وایي. عدل څه ته وایي؟ ما تا سره مزدوري کړې ده او تا د مزدورۍ بدل ما ته راکړو، دې ته عدل وایي. نو عزیزانو که عدل او انصاف په قیامت کې شروع شو نو دنیا به ټوله جهنم ته لاړه شي. ځکه چې عدل او انصاف تقاضا دا ده چې مونږه سکړي او مونږ ته عوض ملاو شي. مونږ سکړي نه دي نو مونږ ته به جنت ملاویږي څنګه؟ د دې وجه نه په قیامت کې به الله پاک کرم کوي. کرم دا مانا
چې په زړه کې دې د نیکۍ تیر شوي وي، اراده دې د نیکۍ کړې وي او هغه نیکي دې کړې هم نه وي عملا، نو الله تعالی به د هغې هم اجر درکړي. دې ته کریمانه او مشفقانه انداز وي. اوس تاسو به دا وایئ که یو سړي ګناه پړه کې تېره شي نو قانون دا دی چې ګناه دې په زړه کې تېره شي او د ګناه اراده وکړي او په خارج کې دې هغه ګناه کړې نه وي نو عملنامه کې لیکلی کېږي نه. او د نیکۍ چې خالی اراده وکړي او پړه کې دې تېر شي نو عملنامه کې داسې ولیکلی شي لکه دا نیکي تا کړي. نو په دې ټولو نیکو کې مقبوله نیکي، الله ته قبوله نیکي دا پټه ده. ایس پتہ نه لګي چې مقبول عبادت او مقبوله نیکی په ټولو نیکو کې کمه یوه ده. مونږ خو دا وایو چې مونږ مونځ کو جوړ دا مقبول دی، حج مو کو دا مقبول دی، روژه مو نیوه دا مقبول دی وغیرہ. ایس پتہ نه لګي. کېدای شي چې دا منځونه زمون په قیامت کې ټول مسترد شي. دا زکاتونه زمون په قیامت کې ټول مسترد شي. حج زمون په قیامت کې دا مسترد شي. یا الله دا ولې ما تا ته نو ویلي چې زه ستا پړه پوهېږم. علیم بذات الصدور زین، ستا پړه کې چې څه خیال تیر شي د هغې علم ما ته دی. نو تا خو حج ما دپاره نه و کړی، حج د دنیا دپاره کړی او دنیا درته میلاو شوه، لہذا حج دې مسترد شو. منځونه دې ټول مسترد ځکه دي چې مونځ به دې هم کولو او ما تا ته ویلي چې د مونځ اثر دا دی چې پتا کې عجز او انکساری پیدا شي. او تا دا مونځ به هله مونځي چې تا د ګناه نه بچ کړي. ولې؟